أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة إبراهيم دیار لسم سپارہ آیات نمبر 28 ألم تر إلى الذين آياتا سندی کتلها کسانتا بدلوا شغی بدل کرل نعمت الله نعمت الله تعالی کفرا وکفر سرا وحلوا او ورکوز کړو قومهم خپل قوم دار البوار کور د هلاکت تا دوی د الله تعالی نعمت دا په کفر سره بدل کو نو د نعمت نه مراد یا غوګونه او سترګې پوز او خلو د بدن روغوالی مال او دولت یا دا مراد دی یا چې کوم دی د دینه نعمت مخصوصه چې هغه بعثت انبیاء علیهم السلام نبی پیغمبران الله تعالی راولېږل د قومونو د هدایت لپاره او دی د پیغمبرانو د هغې تکذیب وکړو د پیغمبرانو خبره ونه منله نو دوی د دغه نعمت ناشکري وکړله د دغه نعمت ناشکري وکړله بدلو دی بدل کو نعمت الله نعمت الله تعالی کفرا په کفر سره په انکار سره کوم انبیاء علیهم السلام چې الله تعالی را لېږلي وو د دې د هدایت لپاره دوی د هغه پیغمبرانو انکار وکړو او یوازې انکار نه بلکې د انکار سره سره پیغمبرانو د تکلیفونه ور ورسول هغې پورې استهزاګانې وکړلې نو الله تعالی څه وکړل وحلوا قومهم دار البوار او دوی ورکوز کړو خپل قوم دار البوار کور د هلاکت چې هغه جهنم دی جهنم یعنی جهنم دی یصلونها دوی داخلیږي هغې جهنم ته وحلوا دی که نه وحلوا او ورکوز یې کړو قومهم خپل قوم دار البوار کور د هلاکت ته جهنم چې هغه کور د هلاکت څه دی هغه جهنم دی یصلونها داخلیږي به دې هغې لره وبئس القرار او د جهنم ډېره بده ټکونه ده وجعلوا او دوی وګرځول لله د الله تعالی دپاره اندادن شریکان دی د الله دپاره شریکان وګرځول د څه دپاره لیضلو دپاره دی چې دی بېلارېږي خلک عن سبیله د هغه د لار نه یعنې د الله تعالی د لار نه قل تمتعوا او فرمایو د ایبا حبیبه تمتعوا تاسو پیدا حاصله گئے لگه غنده کی پیدا حاصله گئے فإن مصیرکم بیشک استاسو ګرځېدل الی النار دا اور طرف ته دی دنیا کې الله تعالی مهلت درکړی دی دنیا کې در باندې پړې سس کړی دی ځکه دنیا دا دار الامتحان دی یعنی د امتحان کور دی نتیجه وروستو چې کوم دی راوځي په آخرت کې دنیا کې پیدا حاصله گئے لگه غنده کی پیدا دی دنیا نه حاصله گئے او ستاسو چې کوم اخري انجام دی هغه اور دی اور طرف ته به ګرځئ قل افرمایو ته به حبیبه لعبادی الذین هغه بندگانو زما ته قل افرمای لعبادی زما بندگانو ته الذین هغه بندگان آمنو چې ایمان راوړل یقیم الصلاة او قیمی منز
وینفقو او دوی خرج کوي مما د هغې نه رزقناهم چې مونږ رزق ورکړی دی دوی ته سرا په پټه باندې وعلانیتا او په ښکاره باندې. نو کله چې کوم دی په پټه باندې د الله تعالی د مال نه خرج کول بهتر وي او کله په ښکاره باندې د الله تعالی د مال نه خرج کولو بهتر وي. بعضې مفسرین وي صدقه دا په پټه باندې ورکوئ او زکات دا په ښکاره باندې ورکوئ. بعضې وي چې زکات خو چېرې ستا مقصد دا وي چې دا خلک د دې نه عبرت والي او کوم خلک چې زکات نه ورکوي نو هغې ته دا خبره ورمخې ته شي د هغې سبق اخیستل او هغې ته تعلیم ورکول ستا مقصد بیا په ښکاره باندې زکات ورکړه که نه زکات په پټه باندې ورکړه. صدقه بعضې وخت کې یو سړی په دې نیت باندې په ښکاره ورکړي چې دا نور خلک عبرت والي او دیم صدقې شروع کړي نو د هغې د عبرت حاصلولو دپاره هغې ته د صدقې د تعلیم ورکولو دپاره که یو سړی صدقه په ښکاره باندې وکړي نو په دې کې څه ګناه نشته دی بلکې دغه ټایم کې په ښکاره باندې بهتره ده چې دا نور خلک د صدقې چل زده کړي. نو الله تعالی وایي زما هغه بندګان چې هغې مونځونه کوي او دوی خرج کړي د هغې رزق نه چې موږ دوی ته ورکړی دی سرن په پټه باندې وعلانیتا او په ښکاره باندې من قبل مخکې د دې نه ان یأتیه دا چې راشي یوم هغه ورځ لا بیع فیه چې نه به اخیستل او خرڅول وي په هغه ورځ کې ولا خلال او نه به دوستانه وي. قیامت په ورځ باندې به نه اخیستل او خرڅول وي او نه به څه وي دوستانه وي. قیامت کې به هر سړی نفسي نفسي وایي. پلار دا به د زوی نه تښتي، زوی د پلار نه، مور د لور نه، لور د مور نه، هر سړی به د یو بل نه تښتي دپاره د دې چې زما نه دا خپل رشته دار چېرته نیکي ونه غواړي. نور دا به نیزوار وي، ځمکه به د تانبې وي او هر انسان به د خپل مناسب عمل مناسب خلو کې وي. نور نیزوار، ځمکه د تانبې او صرف د 2 قدمونو ځای به وي، صرف 2 قدمه دومره ځای به دې ته وي چې ته به کې صرف 2 قدمه چې کوم دی راغلی وي، نه به مخې ته لار وي، نه به دې طرف ته ځای وي، نه به دې طرف ته ځای وي. 50,000 کاله ورځ ده خو په بعضې مؤمنانو بندګانو به دومره لنډه شي دغه ورځ لکه د سهار 2 رکعته سنت. دا خلک به ولاړي د دې ټولو نظرونه به د الله تعالی په عرش باندې. عایشه رضی الله عنها غالبا هغه تپوس کوي نبی علیه السلام فرمایل چې دا خلک به ټول بربند وي، ټول خلک به بربند وي، جامې به ورسره نه وي. نو عایشه بیبي تپوس کوي د الله پیغمبر دا خلک په شرمېږي نه، دی به یو بل ته نه ګوري. ورته وي عایشې دا دومره خطرناکه ورځ ده چې په دغه ورځ به څوک خپل ځان ته هم نه ګوري، ځان ته به فکر نه وي. د ټولو خلکو نظرونه به د الله په عرش باندې چې الله تعالی به څه فیصله کوي او په دغه ټیم کې به دا خلک دومره تنګ شي دی به وي یا الله موږ د جهنم ته لاړ شو خو د حساب کتاب شروع شي. ولې دی خو به لا جهنم لیدلی نه که نه، دی خو به صرف د قیامت سخته ورځ لیدلی وي خو د جهنم هغه سختي به یې نه لیدلې. نو دی به دغه ټیم کې وي چې دا سختی رانه لرې شي نو خیر دی موږ د بیا جهنم ته لاړ شو خو چې دا سختی لرې شي او الله تعالی حساب کتاب شروع کړي. نو په دغه ورځ باندې به نه اخیستل او خرڅول وي، نه به دوستي وي، نه به وري وي، هېڅوک په دغه ټایم کې د هېڅ چا په کار نه راسي. یو پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم وی چې په دغه میدان کې به چغه لګي یا رب امتی امتی. نور ټول انبیا علیهم السلام هغوی به یا رب نفسی نفسی وي. په دغه ټایم کې به ورسره د زار پیګري. ټول انبیا علیهم السلام خلک به راغونډ شي، آدم علیه السلام له به لړ شي ای آدم علیه السلام ته زموږ د ټولو انسانانو نیکه د دنیا ابتدا دا ستانه شوې ده، د انسانیت ابتدا دا ستانه شوې ده، لہذا تا الله تعالی ته سفارش وکړه چې الله تعالی حساب کتاب شروع. آدم علیه السلام به انکار وکړي چې د الله مخې نشم. ابراهیم علیه السلام له به راشي، ابراهیم علیه السلام ته به وایي چې ته زمونږ نیکه او ته الله تعالی ته سفارش وکړه چې الله تعالی حساب و کتاب شروع. یو پیغمبر له به خلک راځي، ابراهیم علیه السلام به عذر پیش کړي چې ما په 3 ځایونو کې توریه کړې وه. یو چې کله بوتان یې مات کړل، بوتان نو چې کله ترې نمرود تپوس وکړي دا بوتان چا مات کړي، هغه د مشر بوت نه تپوس وکړي. نو حالانکه دلته کې د ابراهیم علیه السلام مطلب دا نه و چې د بشر بوت مات کړي دي، دا خلک یې خاموشه کول مطلب و
چې دی وی چې دا بوتان موږ له دا کوي نو دا خلک یې خاموشه کول چې دی په دې خپله خوله اقرار وکړي چې دا بوت څه نشي کولی خو بیا توریه وه دروغ نه توریه وه دویم چې کله ابراهیم علیه السلام بادشاه گیر کو نو هلته کې هم د توریه کړې وه چې ورته وی دا زما خور ده خبر ساره رضی الله عنها یادوله وي دا زما خور ده نو ټیک ته دغه ټایم کې 3 کسان مسلمانانو په ټوله دنیا کې لوط علیه السلام ساره بیبي او حضرت ابراهیم علیه السلام نو هلته هم ابراهیم علیه السلام توریه کړې وه دروغ یې نه ویلې توریه دې ته وایي چې د یوې خبرې 2 مطلب مخاطب یو مراد والی او متکلم بل مراد والی لکه نبی علیہ السلام په خپله توریه کړله هغه بوډۍ ته وي بوډۍ وي په جنت کې بوډایګانې ني دا بوډۍ خفه شوله نو نبی علیه السلام دا مطلب واغست چې ته په جنت کې خو ځوانه وې بوډایګانې بني بوډۍ دا مطلب واغستو چې د نبی علیه السلام مطلب دا دی چې دا بوډایګانې به سره جنت ته نه ځي نو خبره یو خو دواړو جدا جدا مطلبونه واغستل نو دک شان دې ته توریه وي او توریه دا جایز ده نو ابراهیم علیه السلام توریه کړې وي دا زما خور ده نو ټیک ته خورې وه اسلامي خورې وه یو مسلمان د بل مسلمان روړ دی نو دی خور کې ده اسلامي رشته و ورسره نو دویمه دغلته او دریم دا چې کله دته د نمرودیانو ووایي چې راځه موږ سره ځو سیل لپاره د اختر په دې ورځ باندې نو دا ورته انا سقیم زه بیمار یم نو بیمار دی په دې ټایم کې دته تکلیف وکنه چې د دې دا کفر او دا شرک په لیدونو دې خپه وکنه نو دا بیماری و دغه دپاره نو دروغ یې نه دي ویلې خو د دې 3 خبرو توریه کړې ده بیا به ابراهیم علیه السلام وایي زه د دې 3 خبرو د وجې الله تعالی مخې له نشم دغه رنګې هر پیغمبر دا به خپل عذر پیش اخره کې نبی علیه السلام هغه به چې کوم دی په سجده باندې سر ایخي چغې به وي یا ربي امتي اخره کې به الله تعالی وفرمایي محبوب سر اوچت کې حساب کتاب شروع کومه خدا راته وایي حساب کتاب به راسره کي څوک ستا په امت کې شته دی نبی علیه السلام به حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه د حساب کتاب دپاره ورمخکې ابوبکر صدیق رضی الله عنه به چغې وي ای د الله پیغمبر زه د الله مخې نه نشم تللی زه به څنګه د الله مخې نه ځم الله تعالی ډېر په قهر کې دی په زور به نبی علیه السلام د الله مخې ته بوځي او په دغه ټایم کې به ابوبکر صدیق رضی الله عنه د الله تعالی د یرې نه 3 پیرې راپرېوځي او داسې به نشي ودرېدی لکه څنګه چې د ګډې بچې پیدا شي دی ودرېدی نشي دکه شان به د په خپو کې ساه نه وي د الله تعالی د یرې نه خو چې کله په 3مه پیره نبی علیه السلام د الله مخې ته د خپل شان مطابق بوځي د الله د شان مطابق او الله تعالی ورته د خپل شان مطابق وګوري نو الله تعالی به وفرمایي سره د حساب کتاب وکړو دغه ټول مال دغه ټول جان دغه ټول وخت دغه هر څه زما په پیغمبر او په ما باندې جوړه کړي دي هر څه به ما قربان کړي دي نو د الله تعالی قهر په رحم سره بدل شي امت سره به نرمي شروع کی هغې نه بس په حساب کتاب شروع کی نو نبی علیه السلام چې ابوبکر صدیق مهتګي دا به هم زمونږ ستاسو دپاره مهتګي چې زما د نور امت سره نرمي راولي نو دغه ورځ کې به هېڅوک د یو بل په کار نه راځي صرف د الله تعالی پیغمبر چې دا په دغه ورځ باندې بیا به ټول انبیا علیهم السلام د خپلو امتونو سفارش شروع کی حساب کتاب چې شروع کیږي نو دا به د دې امت نه شروع کیږي او نبی علیه السلام په جړه او فریاد به الله تعالی ته کوي الله تعالی به جړه او فریاد ووري الله به امت سره نرمي شروع کی رحم به امت سره راولي حساب کتاب به شروع دا ډېره خطرناکه ورځ ده نو فرمایي چې ایأتي دا چې راشي یوم هغه ورځ د قیامت ورځ لا بیع چې نه په دغه ورځ اخیستل او خرڅول وي فیه په دغه ورځ کې ولا خلال او نه به دوستانه وي هر سړی په دغه ټایم کې د خپل ځان په فکر کې وي الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات والارض چې پیدا کړي دي اسمانونه او ځمکه وانزل من السماء او نازل کړي دي د اسمان نه ماء اوبو فاخرج بیا راوکاږلي به په دې اوبو سره من الثمرات د میوونه رزقا چې دا میوې رزق دي لکم ستاسو دپاره دا ستاسو دپاره د خوراک څیزونه دي رزق دی ستاسو دپاره وسخر او مسخر یې کړل لکم ستاسو دپاره الفلک کښتۍ د څه دپاره لتجریه دپاره دی چې دا کښتۍ چلیږي فی البحر په سمندر کې بامره د الله تعالی په حکم سره وسخر لکم الانهار او مسخر یې کړل ستاسو دپاره ورځ وسخر لکم الشمس او مسخر یې کړل ستاسو دپاره نور مسخر څه معنی تابع یې کړل دا ورځ په خپل ټیم باندې ورځ راځي او په خپل ټیم باندې شپه راځي
او په خپل ټیم باندې نور راخیږي وسخر لکم الشمس او مسخره کو ستاسو دپاره نور والقمر او سپوږمۍ ستاسو دپاره تابع کړله مسخره یې کړله دائبین دا همیشه رواني دا دواړه نور او سپوږمۍ همیشه رواني وسخر لکم اللیل والنهار او مسخر کړي دي ستاسو دپاره شپه او ورځو وآتاکم او درکړي دي تاسو ته من کل ما سألتموه هر هغه څه چې تاسو غوښتل هغه هر هغه څه چې تاسو غوښتل هغه د الله تعالی درکړي دي وان تعدوا کو چېرې تاسو شمیرل وغواړئ نعمت الله وان تعدوا کو چېرې تاسو شمیرئ نعمت الله نعمتونه د الله تعالی لا تحصوها نو اوبه نه شمیرلی شي هغه لا تحصوها نو اوبه نه شمیرلی شي هغه نو الله تعالی چې په انسانانو باندې بې شمیره انعامات کړي دي خو هغه د روغ بدن نعمت دی د سترګو د غوږونو نعمت دی خو هغه چې کوم دی په ده باندې دله د بچو نعمت دی دله د مال او دولت نعمت دی د انسان چې کوم طرف ته سوچ کړي د الله نعمت په ته په نظر راځي انسان چې دا سا په کته باندې بوزي دا په بره ورله څوک راولي دا الله تعالی راولي په بره ورله راولي په کته ورله څوک بوزي دا الله تعالی بوزي انسان بې اختیاره سا اخلي په پوهېږي څه تکلف پرې نه محسوسي دا د الله نعمت دی خوله کې توکاڼې دا د الله تعالی نعمت دی دې نوڼی ور واخلي نوڼی غاښونه اوچه کړي توکاڼې ورته لمده کړي ژبه یې ورته اړي راړي دا د الله تعالی نعمت دی او دغه څه چې دا کته لړه شي دغه ځای پورې خو د انسان اختیار دی زه د غاښونه وخوځول د چې کوم دی خوله وخوځوله د لاس استعمال نوڼی خولې ته کړه خو دا نوڼی چې کته لاړله اوس کته دې سره معده کم عمل کوي بیا د دې نه وروسته وینه جوړېږي بیا دا زړه چې کوم دی پمپینګ وي دا وینه صفا کوي دا ټول عمل څوک کوي دا الله تعالی کوي دا څوک کوي د زړه کې کم یو سل لګېدل دی چې دا مستقل حرکت کوي مستقل دا وینه پمپ کوي داسې حرکت کوي اوس دې کې سل نه دی لګېدلی نه پکې بجلي لګېدله دا د الله تعالی په امر سره او چې کله د انسان نیټه پوره شي مړ شي ډاکټرانو ته مرض معلوم نه شي نو هارټ اټیک ورته وشو یا وي هارټ یې فیل شو زړه یې کار پرېښود نو چې مړ شو نو زړه به یې خامخا پرېږدي نو دا ټول د الله تعالی هر نعمت دی چې کوم طرف ته انسان ګوري د الله نعمت ورته په نظر راځي خو د خوات کې اکسیجن ته وګورو نو د الله د نعمتونو شمیر نشته دی دا د الله نعمتونه مونږ شمیرلی نشو نو د الله په هر نعمتو شکر بس ادا کو د دې وجې نه یو صحابي دی هغه فرمایي یا الله تعالی خیراتی دی پیدا کړي او یا الله خیراتی لاره رزق راکړي وی الله تعالی خیراتی مو وبخي مونږ به ستا د کوم نعمت شکر ادا کو نو الله خیراتی دی پیدا کړي خیراتی راله رزق راکړي نو الله تعالی خیراتی مو وبخي نو چې خبره ختم شي ځکه زمونږ په اعمالو باندې بخنه نشته دی الله خیراتی مو وبخي نو د الله د نعمتونو شمیر نشته دی خو د الله په نعمتونو کې د ټولو نه لوی نعمت څه شی دی هغه قرآن دی هغه ایمان دی شکر دی چې الله تعالی راته ایمان را نصیب کړی وان تعدوا کو چېرې تاسو وشمېرئ تاسو شمېرئ نعمت الله نعمتونه د الله تعالی نو لا تحصوها نو اوبه نه شمېرلی شي هغه ان الانسان بېشکه دا انسان لظلوم ظالم دی کفار او ناشکر دی انسان ظالم هم دی او دی ناشکر هم دی ناشکر دی ولې ناشکر دی ته باندې دا دور نعمتونه الله تعالی کړي دي او شپه او ورځ ولا الله رزق ورکوي خو کو چېرې یو ورځ په ده باندې لوږه راغله د امتحان دپاره دی بیا چغې نه وي او دی بیا هر چا ته نه وي یاره څه نشته دی کور کې چې کوم دی هر څه ختم شوي دي او بل بعضې پکې غیر هم وي بس الله تعالی بس زمونږ قسمت کې نه دي لیکلي نو مونږ غریبانان الله پیدا کړي یو دا دور نعمتونه الله تعالی درکړي دي او که لږه غونده کې سختي په مونږ او تاسو باندې راوستله نو بیا مونږ د الله تعالی نه شکر کړو د الله شکر نه ادا کړو په دې باندې صبر کول پکار دي او دا کم نعمتونه چې دي په دې د الله شکر ادا کول پکار دي نو ان شکرتم لازیدنکم چې شکر وباسو الله تعالی ورله نعمتونه زیات کړي علم ترى آیتان دی کتلی الی الذین هاگسانو تبدلو چی اغوی بدل کرن نعمت اللہ نعمت اللہ تعالی کفرن پا کفر سرا وحلو او ورکوزی کرو
قومهم خپل قوم دار البوار کور د هلاکت دا نعمتونه هم د الله تعالی هغه په کفر سره بدل کړل او خپل قوم هم ځان سره چې کوم دی هلاکت ته ورغورځو هلاکت ځای کوم دی جهنم دی یصلونها داخلیږي به دوی هغې ته وبئس القرار او ډېره بده ټکونه ده وجعلوا دوی ګرځولي دي لله د الله دپاره اندادن شریکان لیضلوا دپاره د دې چې دوی ګمراهه کي خلک عن سبیله د هغه د لارې نه قل فرمایه ته ای پاکه حبیبه تمتعوا تاسو پیدا واخلئ لږه غونده کې پیدا واخلئ په دنیا کې فإن مصیرکم بېشک ستاسو ګرځېدل الی النار اور طرف ته دي قل فرمایه ته ای پاکه حبیبه لعبادی الذین زما هغې بندګانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی ویقیموا الصلاة او قیمي منځونه وینفقو او دوی خرج کوي مما د هغه څه نه رزقناهم چې موږ رزق ورکړی دی دوی ته سرا په پټه باندې وعلانیة او په ښکاره باندې من قبل مخکې د دې نه ان یأتي دا چې راشي یوم هغه ورځ لا بیع چې نه به اخیستل او خرڅول وي فیه په دغه ورځه کې ولا خلال او نه به دوستي وي په دغه ورځه کې الله الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه وانزل او نازل کړي دي من السماء د اسمان نه ماء اوبو فاخرج بیا راوکاږل به په دې اوبو سره من الثمرات د میوونه رزقا لکم چې دا رزق دی ستاسو دپاره وسخر لکم الفلک او مسخر کړي دي ستاسو دپاره کشتۍ لتجریه دپاره د دې چې چلیږي دا کشتۍ فی البحر په سمندر کې بامره د هغه په حکم باندې یعنې د الله تعالی په حکم باندې وسخر لکم الانهار او مسخر کړي دي ستاسو دپاره الانهار نهرونه ښه د انهار د نهرونو جمع ده نهرونه مسخر کړي ما دلته کې روز معنا وکړه وسخر لکم او مسخر کړي دي ستاسو دپاره الانهار نهرونه وسخر لکم الشمس او مسخر کړي دي ستاسو دپاره انور والقمر او سپوږمۍ دائبین دا همیشه رواني وسخر لکم اللیل مسخر کړي دي ستاسو دپاره شپه والنهار او ورځ وآتاکم مسخر کړي دي په خپل ټیم باندې شپه راځي او په خپل ټیم باندې ورځ راځي نور دا په خپل ټیم باندې راخیږي او په خپل ټیم باندې پریوځي خپله ډیوټي صحیح کړي نور هم خپله ډیوټي صحیح کړي سپوږمۍ هم خپله ډیوټي صحیح کړي شپه او ورځ دا هم خپله ډیوټي صحیح کړي سوا د انسان نه چې انسان خپله ډیوټي دا صحیح نه کړي ځکه ورته الله تعالی فرمایي چې ان الانسان لظلوم کفار دا ناشکر هم دی او دا ظالم هم دی دا انسان وسخر لکم اللیل او مسخر کړي دي ستاسو دپاره شپه والنهار او ورځ وآتاکم او درکړي دي تاسو ته من کل ما سألتموه هر هغه څه چې تاسو غوښتل هغې لره وان تعدوا کو چېرې تاسو شمېرلو غواړئ نعمت الله نعمتونه د الله تعالی وان تعدوا کو چېرې تاسو شمېر وکئ وان تعدوا کو چېرې تاسو شمېرلو غواړئ نعمت الله نعمتونه د الله تعالی نو لا تحصوها نو اوبه نه شمېرلی شي هغه دا نعمتونه به ونه شمېرلی شي ان الانسان لظلوم کفار بېشکه دا انسان ظالم دی او ناشکره دی سبحان الله بحمده سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين